اکثریت وی الک کزان جنای کوي نو کولی شي. اوس خو ازادي ده، جناکۍ ځان الک کوي نو کولی شي. انا لله و انا الیه راجعون. ګوره خناسیت څه ته وایي؟ د شیطان یو صفت ته څه شی؟ خناس. د خناس مطلب دا دی چې بیس بدل کے آتا ہے. بیس د دجالیت په مراحلو کې لومبۍ مرحله دا ده چې د قرآن او د دین علم والی. د دجالیت په مرحلو کې اولنۍ مرحله د شریعت علم کمول، د قرآن او د سنت علم کمول. تپوس کوم چې کله رڼا لړه شي نو تیاره کې سړی په پړي باندې د مار ګمان کوي او په مار باندې د پړي کوي که نه کوي؟ نو بیا به حق باطل کوي او باطل به حق کوي. دا د دجالیت دویمه مرحله ده چې بیا به هغه خپل باطل د حق په شکل کې څه کوي؟ ښکاره کوي. د چا په شکل؟ او حق په د باطل په شکل ښکاره کوي. او درېیمه مرحله یې دا ده چې خپل باطل چې د حق پوچی وله ورکړې ده، د حق چونی وله ورکړې ده، هغه به در باندې د اقتدار په زور باندې نافظ کوي. دا دجالیت دی. بس اولنی دا ده چې د قرآن او د سنت علم لري کی. ایمان څه ته وایي؟ نن مسلمانانو له ایمان ورځي. پر اختیاو مې مه رالګوئ، زه وګورئ نرمې نرمې خبرې کوو. اسلام وله ورځي. که ورته ووایي چې اسلام څه ته وایي، وایي زموږ په کلي کې یو سړی دی. دا به یې له نوم ایښی. چا د پلانکي ځای یادی مخمر اسلام. دا زموږ کار دی. که ورته ووایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام څه نوم دی، ولې رسول خان یې نه دی نوم. دا زمون کار دی، دا زمون ایمان دی. کراته وی چې قرآن کې الله رب العزت چې کومه کلمې باندې سړی ایمان راړي هغې له یې څه نوم ایښودلی دی؟ الله دې رحم وکړي. کلمه طیبه نوم موږ له بیا نه راځي. کراته دا ووي چې دا کلمه طیبې ته دا طیبه ولې وایي؟ نو خیر خیریت دی. د ایمان او د قرآن علم نن په مسلمان کې شته؟